یو سړی ښځې سره یې جګړه وکړه، نیک سړی چې ښځې سره یې کور جګړه وکړه، نو ښځې خو هر قسمه شته. بعضې ښځې داسې وي چې هغه په پوزه مچ نه پرېږدي. ځکه زه بشیرجان ته د ښځې نوم ګورې واده روزانه به دې ته خو ستا نظر نه لري، کله به دې په ملا چاپې ولاړې وي او کله به دې دا حالت به دې نه بیا خو دې منډه هم نه شي وهلی. دا و چا سترګې نه خو منډه ووایي بار ته لاړ شي. خیال دې راغی څوک دې ولې را منډه وي؟ سپی را پسې و. سپی نه هغه سپی وي، سپی را پسې و. هرګه سپی خو یاده که سپی ولې یادې؟ نو ته خو بیا دې منډه هم نه شي وهلی. کور مخکې ته بیا نیر بیل دی که هغې ته ولړه کړئ. نو ښځې سره یې جګړه وکړه. چې جګړه یې وکړه دې وخت کې میلمه راغی. میلمه بیټه کې کېنه کور ته ورغی. میلمه دا وایي خپل کار کوه. میلمه مې دې ډوډۍ وله پخه کوي، نه پخوم وله. ته میلمه تاله هم نه پخوم. ما سره دې جګړه وکړه، ته اوس دا پخوه وله. نو چې ښځه روانه شي دا اسپنې دا چې کله اړي شروع کړي نو ته یې مخکې بوځې وروستو ځي. داسې ده که نه ده؟ ته به مخکې بوځې دې ریورس ګیر لګولي. نیکبخت دی خو مخکې وروستو شو شانتلیل دي که نه؟ نو ځه کور ته نیغه که نه. نه دغه ښځه چې روانه شي هغه ټټک اسپتې ښه ده بیا نه پخوم دله. ښځې میلمه مې دی کور رسواکۍ مې وایي بس ولې نه پخوم دله چې نه پخوم دله. بس دیم غریب چې اوس په خدای څه کوم. لاړ ګاونډي کره او د یو ګاونډی کور ته ورغی. هلته یې اواز وکړو یاره کور والا بیماران دي، طبیعت ټیک نه دی، څه به کې اوس نو دا ورته ویلی شي چې نه پخی راله. مونږ خلک هم چې بار د کوره راوځو که نه نو برېت هم ډنډه او چې کور ته ننوځو نو بیا برېت لاندې ګور. بار هم برېت 2 لیش دي 2 او 3 لیش دی. چې کور ته ننوځو که نه بس بیا سر ښکته یي. خیر چې هلته ورغی کور والا ناجوړه ده میلمه مې دی ډوډۍ والا برابر کړه. هغې ویې ښه په ګاونډۍ ښه وه. بس هغې ول ډوډۍ برابرول شروع کړل. چې ډوډۍ برابرول شروع کړله نو ده ته لیکې ور وټکېده. چې ور وټکېده ورننوته ښځه ورته ویې لږ را دننه شه. نه بس مه پخوه. بس ما هغه بلې ګاونډۍ ته وویې ډوډۍ به م پخه کړي انتظام به مو کړي مه پخه. نه خبره ووره چې دې خوا شو. دا ښځه ورته ښکته شوه ټیټه شوه. معافي غواړم ما وبخه ما معاف کړه. بس ستا د میلمه چې څومره انتظامي هله شا به زه کوم ورشه ګاونډۍ ته وچو. ښځې دا څه جنجال دی جوړ کړو. وختي دې په شرمونو نه کومه او اوس وی کوم چې ته کور ته لاړې زه هسې دې بورچي خانې ته ورغلم. چې بورچي خانې ته مې وکتل د اوړو د بوجۍ نه یو بوډا بابا دی اوړه رالي او پشکری کې اچوي او چې نور د پخلي کم سامان دی ارالي او پشکری کې اچوي. خدای د بابا څوک دی؟ مې دا څه کې زموږ د کور نه زموږ په مخ کې بابا غلا کې بوډا سپینګیریه او سامان وړي. وی نه که نه دا خو د دې میلمه حق و ستاسو په دې کور کې. نو هغه حق ته میلمه له نه ورکې نه بله ګاونډی کره د وړمه چې هغې وله پوخ کړي. دا د میلمه حق و ستا په دې کور کې خو چې تی نه پخې نو دا به اوس هلته یو سمه هغې له به ورکړم. میلمه حق دی ته خوړی شي نه هغوی خوړی شي. ما وی نه کېده ما توبه دی ولا پخوم. باباجي غیب شو شی کېښود. د الله فرشته و. د هر چا دپاره چې کوم رزق مقرر دی حق دی بس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې جوړ شي نو فرشته هلته الله نه تپوس کوي د مور په دا ګېډه کې پروت دی الله مل اجل دی به کله مري. دنیا ته لا راغلی نه دی وي کله به تې ځي. دې ته رسکې دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی. امیر المؤمنین لا خېټه کې پروت دی. امیر المؤمنین کوم دی پروت دی؟ خېټه کې. امیر البطن د حضرت خېټې بچې لا په خېټه کې دننه پروت دی او هلته وایي دی به کله ځي تی. مل اجل مر رزقو څونه ډوډۍ به خوري څونه بروټ به خوري څه به کوي دی به څنګه ګرځي کوم ځای به ګرځي او دا به نیک عمل کوي الله که بد به کوي شقي مسعي. دا ارس یکتبو دا ولیکلی شي فی بطن امه د مور خېټه کې به دا غاړه کې ورته ور واچوي. وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نو ته د مور ګېډه کې پروت دی لا دې دنیا ته تشریف نه دی راوړی کاکاجي. مور ګېډه کې پروت وی لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی امیر المؤمنین
دنیا کې ملا صاحب نه راغلی، امي صاحب نه راغلی، هلته پروت دی ستا روزي لیکلی شوی او پکې نخرې کې منډې ورپسې وې. هوا د دنیا اسباب د انسان دپاره دي، خامخا به اسباب طلب کې، خو د الله د مرضۍ لاندې خپله مرضي به د الله د مرضۍ د پاسه کې نه، او که خپله مرضي د الله د مرضۍ د پاسه کړه نو د پوخ ایمان د کچه شو، یو ټس به د نځي. د رسول الله مبارک د خوږ ایمان او د ښکلي ایمان د دیرې نه د قدم بار وویسته. دنیا کې هم پریشانی، آخرت کې هم پریشانی، دنیا کې هم تباہی، آخرت کې هم تباہی. نو ذکر رسول الله مبارک فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به، چې زما خوږ ایمان، زما خشته ایمان، زما هغه ایمان چې سړی ډایرکټ نیغ په نیغه جنت ته رسوي، دا په هغه چا کې نشي کېدی چې د الله او د رسول مقابله کې خواهش اخلي. خواهش به د الله او د رسول تابع کې، زور پسې خواهش پسې بالکل ځه، خو د الله او د رسول تابع، نو زما هغه ښکلي ایمان چې څنګه د صوت او جنت ته پې سړی ځي، هغه ایمان کې به زه داخل کړم. دا زموږ د ښکلي پیغمبر وینا ده. رزق چې څومره مقرر دی هغه دی، خو د مارونو رزق پسې به منډې وو، طلب به کوو. صحابو کړی دی، ځمکې صحابو غشتي دي، اوښانې غشتي دي، کورونه جوړ کړي. عثمان صاحب ډېر مالدار و، عبدالرحمن ابن عوف دونه مالدار و چې هغه به پخوانۍ ډبلې روپۍ به وي، نو په هغه ډبلو روپو خلک مږي نو صفا کوي چې زنګ ونیسي، نو اوښان به یې پې د پاسه ګرځولو، د اوښانو په هغه خپو به یې وله صفۍ کوله. مال شمد نه دی، مال ګټل ګناه نه ده، خو چې د الله او د رسول د مردۍ لاندې وي، د الله او د رسول د مردۍ لاندې، او خواهش پرستی پکې نه چې دا مال ګټې زما بچي به دا به وخوري، د عبادت به پې وکړي، حج به پې وکړي، عمره به وکړي، بچي له پې ښځه وکړم، د شریعت مطابق کار به کوم که خیري، جومات به جوړ کړم، لار به جوړه کړم، صدقه به ورکړم، خیرات به وکړم. دا څیزونه پکې راوله. مقصود اللہ کا دویم نمبر مال کا، مقصود آخرت کا دویم نمبر دنیا کا. قسم په خدای دی خپله به دې مال را روان. اوس نفس سره ډغره شروع شوه، نفس وایي سمله اوده شه بړستن کې رستو به وکړې مړه هلکه مونځ مړه دی نن به ګزاره وکړو سبا به شروع کړو. نفس وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده، خواهش وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده، خواهش وایي مړه رستو به وکړې ورګه لا نه قضا کېږي، خواهش وایي جومات ته مکور به وکړې، نفس وی مکوا مکوا، الله و رسول وی وقتی پاسا، جنت وی وقتی پاسا، جنت ندا شیطاو شو. ماسپخین بیا گرمی دا یخنی دا، مازیگر بیا ماخام بیا بلستن کې ما یاره خپې مې خوږېږي، لاس خوږېږي، یاره نشم پاسې دی، یاره تکلیف دی، دا مونځ دا نفل د شپې. او کوم دغه کس ته دی ووی دا کم انسان سار پېشمني نشي پاسې دی او د شپې تهجد له نشي پاسې دی، او دته د دروازه وواله او چې یو 10,000 روپۍ مې درته راوړي دي لږ راپاسه، دی بیا بړستن له ډغره ورکوي، نه خوبي نه د خپو خوږي، نه بل ځي په منډه هغه پیسو له را روان. هلته جنت لاره سخته شوه، او لاره څنګه سخته ده؟ د خواهش مقابله راله. خواهش وی مه کوه، هلته زکات در باندې کال تیر شو، الله وی ورکه زکات، دا لاره نیغه جنت ته تللی ده، ډېر ښایسته دی. دلته خواهش اوهو دا 10,000 روپۍ زکات، دا 20,000، دا 50، دا 1 په دې خو زوی واده کېږي، دې باندې خو زما د ښځه نه جوړه شي، دارو درمل کېږي. خواهش وی نفس وی نه نه نه، او هلته کې جنت وی راځه، لاره سخته شوه، هلته پې حج فرض شو، 5 लाख روپۍ لګي، 6 लाख روپۍ لګي، نفس وی نه نه په دې خو زما د زوی ټوله ښادي کېږي، د لور پې پوره واده کېږي، زوی له پې کور هم جوړېږي، د زوی ښځه هم پې کېږي. نفس وی ما هلته الله وی دا ولګوه حج وکړه چې په دې لاره را پورې وځه چې جنت ته دې ورسو. هلته روژه ده په اوړي کې، اوهو ډېره ګرانه ده، څوک بیا سر ته رسوي. نفس وی مه نیسه مه نیسه مه نیسه، الله وی ونیسه، لاره خو سخته ده، خطرناکه ده، خو مخکې به کم خواته ځي؟ جنت ته به ځي. تاسې نور عبادتونه، جهاد د الله فی سبیل الله، کافر سره مقابله سخته ده،
بدر کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه، احد کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه، خندق کې رسول الله مبارک وکړه، پکې شهادتونه هم رالل. دا سخت څیزونه ته ګیر چاپېره و د عبادتونه، دا مال خرچ کول، دا د انسان په نفس تکلیفونه. الله وی لاره سخته ده، یقین لري که څوک ور ورسي. دوزخ نه ګیر چاپېره خواهشات ته وکړل. دا خواهشات نفسانیه د انسان لچې غواړي. دا ګناه د څونه ډولی ده. د شپې په نیمه شپه هم وله منډې وې. دا غله چې کنډر کوي دا دروازې کوي که د شپې کوي؟ شپې به نیمه شپه. دا غلاګانې چې غله کوي څه وخت یې کوي؟ دا ګډون چې کوي په دا مسالو کې او دا په چایو کې دا دروازې نه کوي، د شپې کوي چې څوک هم ونه ویني. دا غلا غلطۍ چې څومره روانې د شپې روانې دي. خوب قربان که ته اوسه او الله دپاره سخت دی، دنیا دپاره ښایسته دی. دا د سترګو خواهش د پردو ښځو ته وګوره، دا د سترګو خواهش د پردو جنکو ته وګوره، دا د سترګو خواهش د فلمونو ته پې وګوره، د بربنډتوب ته پې وګوره، دا د غوښ خواهش سندرې واوره، په موبایل ګانا ولګوه ګانا، مونځ به م کېږي دلته کې، رنګ به م راشي، په جومات کې به ډنګار شروع شي. خوند دی که نه؟ غوږ له خوند ورکوي، په ژبه غیبت دروغ خوند ورکوي سړي له، پړه کې د ګناه سوچونه خوند ورکوي سړي له، دا د پردي مال وهل خوند ورکوي سړي له، دا پردي انسان ته تکلیف رسول خوند ورکوي سړي له. دا خواهشات یې دګیر چاپېره تاو کړل. دننه خو اور خطرناک خواهشات دي. ورشه جبریل اوس وګوره چې ویې کتل داغې وی الله یریږم چې دا ټول خلک وردننه به شي دوزخ ته. او مثال د رسول الله مبارک ورکړی دی، درته نه ورکوم. رسول الله مبارک فرمایلی دی وی دا مثال د شمع او د پتنګ دی. شمع بلیږي، اور بلیږي، اور او پتنګان ور روان دي. دا اور دوی ته خشته ښکاري، ښکلې ښکاري. که پتنګ ته دی وي چې دننه خو سودې نه ورځي، هغه ته دا اور خشته ښکاري، ښکلې ښکاري، ښکلې ښکاري. خو چې ورشي نو سبب د تبی وي که نه بیا د خواهش کې چې د اور له ورشم، رڼا ده ښایسته، تیارې نه وځي پتنګ، کټ د ګوټ نه هم راوځي تیارې نه. تیاره د انسان د حیوان فطرتاً دا نی خوښه د روزي ورپسې چې روزي شاتو مچو ته نه ګورې، رڼا له منډې وي، پیټیر هم ورپسې شاتو نه مرو، شات هم پرېږدي، هغې له منډه وي رڼا له. چې ورشي نو دننه بیا دا رڼا په څه باندې بدلېږي؟ بیا په اور په پتنګ وزرې وسوځي، لاندې پرېوځي، خلک یې خپې کېدي او مړ شي. رسول الله مبارک فرمایي، الله قربان شم ته، وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تودي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري. انا زه تاسو نیسم، کلک مو نیسم، د دې بړې نه م رانیسم. د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي، بیا شلېږي، پرتو غورځېږي. بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ، مه ورځئ، مه ورځئ. ګورئ تاسو ته شی خشته ښکاري، خو طبعي ده. وایي ما نه خلاصوئ ځان او هغه اور ته ځان غورځوئ. الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نه شي، ګیر چاپېره سختۍ دي. او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې ور وغورځېږي، ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې وځي، او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور رواني. دا دوو څیزونو مقابله شوست. د چا وایو څه؟ د جنت او د دوزخ. جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي، دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ، ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي. نو د چا مقابله شو څه؟ د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش. من خواهش پرستی په مخ اخیستی یو. خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی، ښځالي، مور پاتې ده، ښځالي. د ښځې خپل حق دی، د مور او پلار خپل حق دی. د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی، ماللي رور پاتې دی، خور پاتې ده، د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه. د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه، د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال، د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې، کور کې جګړې. د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده. دا غټ غټ خلک چې دا نه به رانیسي، اوس دا لوی لوی خلک چې دا نه بوتل لاسه چي او جیل کې نن پراته چغې وباسي. ولې وباسي؟ خواهش پرستی ده. د خواهش په پیسو ته ضرورت و، پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي، ډوډۍ ته محتاج دي، چایو ته محتاج دي، دارو درملو ته محتاج دي. دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي پیسو ته څه ضرورت دی؟ دا ټول خواهشاتو منډه ده، خواهشاتو زغل دی، زغل. وزیر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده، صدر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده.
وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده خو چې دا بیا م ورپسې نښتي د چا پرستی شوی او څه خواهش پرستی دنیا کې هم ذلت آخرت کې هم ذلت دنیا هم خواره خسرت دنیا والآخره آخرت هم خواره موږ ته خو مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې یو بهادري او دلیرانه سوچو دا په حضرت علي او په حضرت عمر کې پراته دي او چې کم عدل په عمر کې پروت دی ټولو کې شته خو دا ډېر زیات او چې کم صبر او سنجیدګي وه په حضرت ابوبکر کې پرته ده او چې کوم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پرته ده ډېره زیاته ده پکې ډېره زیاته ده دې وجې نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د دې قایل نو چې مال جمع کا دا د هغه خپل سوچ دی اوس مال به نه جمع کو چا به کور جوړ کړی دی به ورغې دروازه به ورته وله دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کړه دونه عمر دې شته چا به دو چته جوړ کړی ها بنګلې دوزخ دې واغېسته اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې جوړولی شي څه خبره نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتی ده چې دی دام به دې کړي چې اعلی اوخ به او اس به ها پته به راته ولګي والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره او سپین به قیامت پر ورځ اور کې ګرمیږي تعالی به پې داغونه درکوي دا به داغونه درکوي او دا مال به د قیامت پر ورځ شجاع یو زبردست اژدها به ترې جوړه شي غاړې ته به دې پرتی او دا شونډې به دله خولي وي انا مالک او انا کنزک زه ستا مال یم ستا خزانه دا به ګرځېده جګړې نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه دومره جوور لاړ په دې سیس کې حالانکه ما تاسو ته وي رسول الله مبارک کور دو منزله دی لاندې یو کوټه به رپې بله کوټه صحابو جوړ کړي صحابو ځمکې وي جایدادونه خو بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر سپین ګیری و هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې پړومبو مسلمانانو کې دی متقدمین هغه لومبي مسلمانان السابقون الاولون الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله لږه نه عثمان صاحب باباجي خلک باباجي د لاسه موږ ور کې ولاړ خو چې به چا ښه جامه یې په کونټه ټک ورکوي که د چا کور غټ دی په کونټه ټک ورکوي که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي باباجي سره څه وکړو مونږه احترام یې کوو لوی عالم دی باباجي لوی صحابي دی د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه وتو ملګری دی دا سره څه وکړو هغه وایي داسې کار وکوه ابوذر ته یې وایي ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي تابعدار وایي شام ته لاړ شي مدینې ته دنیا خلک راځي او دا جګړې دې جوړې کړې دي شام ته ده سبا سلام علیکم لاړ شام ته شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی هلته هم چې د چا کور دی دوه چاته کور وایي قبر نه به ځې که به نه ځې ځمکه به وچه دا ځمکې هلې خدای به څه کوي رسول وایي دې کې به خدمت کوي که الله او رسول الله به عبادت پکې د چا به پیسې وي ښه جمع کې دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي درته هلته معاویه صاحب به ورته یو سوې د بل څه اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې باباجي نه مو خلاص کا مونږ خو درته څه ویلی نه شو نه غوسه کولی شو نه بل څوک خلک و احترام کې سپین ګیرې د رسول الله مبارک لومبو ملګرو کې دی دلته هغه بیا وي مدینې ته راشه چې مدینې ته راغې حضرت ابوبکر وایي دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري ځکه خبرې به پې ناشنا لګېدې لکه چې ما ډو څوک پېژني نه په ړومبي ځلې ولیدله دلته بیا خلکو سره باسونه مشن یې دقه و د مشن و د چیم نه منل نه 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 بس مال به نه جمع کوې ځمکې به نه هلې کورونه به نه جوړوې مال به بس
عبادتونه کوئ الله رضا کې زهد دې حد ته رسېدلی و د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي هلته کې عثمان صاحب ورته وي رب ځای ته لاړ شي ربه ځه د مدینې نه چې سړی قسیم ته دي په دې لاره راځي زه ورته تللی هلته یې قبر هم دی وی هلته لاړ شي هلته لاړ یو یې ښځه یو دی هلته یو ځنګل کې پرېوته چا به د پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلې وایي که زما بادشاه یو حبشي غلامي حبشي غلام او دونه پوټینې سرې وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سرې وي بد شکلی او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم پاتې لا د عثمان به څنګه نه منم څنګه به نه منم هلته پروت دی صاحبه یوازې یک تنها یو خیمه کې پروت دی د خاورې په بالښت پروت دی یو نرۍ څادر لاندې پروت دی او یو ښځه ده ورسره یو دی دی هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي بیمار شو غریب چې ناجوړه شو ښځه ورته کېناسته ابوذر تا سره به څه کومه هر ځای جګړې خلک پیشه مالې پیشه خلک پیشه دولتې پیشه خلک پیشه ځمکې پیشه خلک پیشه بنګلې جوړې شي ستا کار چا سره څه دی دلته باته په دشتو بیابان کې پروت دی تا سره وکم څه سبا به زنکدن دي زه به درته ناست یم مړ به شي نو تا به ښخی څوک ماله زه به دې په اوږه نشم ګرځولی زه خو ځان له ښځه یم زه به در سره څه کومه ستا جنازې سره به څه کوم ستا غسل سره به څه کوم ستا قبر سره به څه کومه ته په څه جنجال دې دا نړولی دی حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه الله به مدد کوي د خواهش مقابله چې کوې که نه سخته مقابله دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی دی داسې مقابله یې وکړه حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه د حضور پاک ته پته وه لیکن دې پکې یو انتها ته ورسېد دونه مقابله الله مدد وایي داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي الله به مدد کوي چې کله مړ شم که نه بار به وځي له دې خیمې نه ځنګل نه به لاندې کوزه شي په دې لاره به یو قافله را روانه وي قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی راشئ غسل هم ورکړئ کفن هم ورکړئ خق یې هم کړئ پې جنازه هم وکړئ خبر اسانه شوه او ښځې ما ته حضور پاک یې وصیت کړی دی همې پوره که او رسول الله مبارک زما متعلق د الله کومه وعده ما ته ویلې ده امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي ما هم پوره که الله به م خپله وعده پوره کوي ما ته رسول الله مبارک ویل چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وې چې هجرت دې کو یوازې وې د دنیا ژوند به دې یوازې څوک به در سره نی مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی او د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاسه جنت ته روانې بیا به یوازې څوک به در سره نی یوازې به جنت ته ځي یک تنها به ځي ما هغه خپله وعده پوره کړه ما چې رسول الله مبارک له کوم لاس ورکړی ما خپل خواهش قربان که الله رسول مې واخیستل د چاړه نه کېږي ما هر څه پرېښودل عثمان هر څه راکول معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما هر څه مې پرېښودل ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلی د بادشاه د برکته دلته پروت یم امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي په دې خبرو کې په دا مسافرۍ کې دا خاورو د بالښت د پاسه د رکوټي کجوري د پوزکي د پاسه په دا بیابان کې په خیمه کې د غریب نه ساه لاړه وفات شو ښځې وې ما یې خدایه څوکم د ده وصیت دی د خیمې نه راکوشم و چې راکوشم سنګ لارې ته رالم واقعي قافله را روانه وه مدینې ته تله ما وی قافلې والا یو غریبه بېکسه ښځه یم د خیمه کې مې خاوند مړ شو یک واځې دې څوک یې نشته مسافر دی خدای دپاره راشئ او ما سره د خپل خاوند سنبال کې ډېره ښه مسلمان دی ولې به نه کوو چې قافلې والا سنګ رالل او په خیمه کې نظر واچوي کتل اوهو دا خو حضرت ابوذر غفاري
رضی الله تعالی عنه دی. او دا دلته څه کوي؟ دغه حضرت ابوذر خو نومو الله د رسول الله مبارک نه یو قدم رستو نه دی پاتې شوی، یو جهاد کې تې رستو نه دی پاتې شوی، یو سفر کې تې رستو نه دی پاتې شوی. او دا خو ابوذر دی. اوهو الله قربان، د ده جنازه، د ده قبر، د ده کفن دا به موږ نه کوو. هغې قافلې والا قبر هم وکنه، کفن یې هم ورکه، غسل یې هم ورکه، په جنازه یې وکړه. دا مثال ما ته مخکې پروت دی. نه شم رسېدی دې ته، نه زه رسېدی شم، نه تاسو رسېدی شي، نه شو رسېدی. 1% خو ځان ور رسول پکار دی که 1%، یو 2% خو ځان ور رسول پکار دی که نه. موږ څه کوو؟ موږ وایو د رسول ایمان دی زموږ الحمدلله، او نن دنیا په خواهش پرستۍ پسې ډېره په تیزۍ روانه، ډېره زیاته په تیزۍ روانه ده. دومره په تیزۍ چې نن خدای خلکو ير کړی دی، ير دی، رسول ير دی، مدرسه ير ده، ګیره ختم، پټکې ختم، نیکانو پسې کنځلې، علماو پسې کنځلې، مدرسو پسې کنځلې، ګیرې پسې کنځلې، تبلیغ پسې کنځلې، تصوف پسې کنځلې، تسپو تسپک نظر. داسې ځایونه مې هم لیدلي دي په دا سترګو چې قسم په خدای په پرتوګ او په کمیس سړی شرمېږي چې دا مې ولې چولی دي. د مسلمانانو په ملک کې مې لیدلي، د ما په خدای قسم مې درته وخوړ چې زه په لاره به روان وم، په تاشقند او په سمرقند کې په لاره به تلم. 85% خلک پکې مسلمانان دي، 85%. دا نه چې کافران دي. او زمونږ جامو ته به یې وکتل او زمونږ ګیرو ته به یې وکتل نو مسکي به شو، مې د اوس مونږ پورې خاندي. په خدای قسم په سترګو روزو کې به یو بل ته کتل او مونږ ته به اشارې راکولې چې دا څه کوي، داسې ژوند راغی، داسې خواهش پرستی راله چې نن اسلام ير. سار وختي چې مونږ پاسو نو لومبې د خپل بچي د پتلون غم کوو، او د هغه د کوټ غم کوو، او د هغه د سکول غم کوو چې دی لاړ شي او د پبلک سکول ته بوځم، د هغه د ټرانسپورټ پیسې شته، د هغه د ټیوشن پیسې شته، د هغه د هغه جامو پیسې شته، د هغه د هغه ګرانو کتابونو پیسې شته، هغه له نوکر شته، هغه له ځان له موټر شته چې دی پکې سکول او کالج ته بوځم. جومات له 10 روپۍ نشته، جومات په چندو جوړو. مدرسې له 20 روپۍ نشته چې خیرات وله ورکې، زکات هم چې باندې کم فرض دی غم نه ورکې. خوا کې د غریب د لوږې پروت دی 10 روپۍ وله نشته. ولې؟ په دې خدای خوشحالېږي، په هغې ته خوشحالېږي، په دې خدای خوشحالېږي، په هغې د بچی خوشحالېږي. موږ په کوم طرف روان یو؟ موږ قبر ته به څه کوو؟ یوم یعد الظالم علی یدیه، په دې لاسونو به چکونه لګوي، چکونه. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. الله که دا خواهش مې پرېښې وه د پیغمبر په لار روان و څه وخه وه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اوهو دا خو مې فلانکو سره دوستانه وه، غرق کړې ما، فلانکو سره مې تعلق تباه کړې خدایا چې د ظالمانو سره خو زما تعلق نه وي، دې په ځای مې د رسول د لارې خلکو سره تعلق یې څه به وه. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. پیغمبر سره چې کومه لاره ده هغه د علماو لاره ده، هغه د شیخانو صوفیانو لاره ده، هغه د تبلیغ او د دعوت لاره ده، هغه د رسول الله مبارک د سنت او د احادیثو لاره ده. او ارمان په لاسونو چکونه به لګوي که دا لاره باندې تللی وي. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. دا خو بل غرق کړم که نه د ما دوستو او دا په خواهشاتو یې سر کړم، تباه یې کړم. خدایه که د سره مې لار نه ونیولې، دا خواهش پرستو والا او دا د سنت متبعین اتباع والا لار نیولې وي، الله څنګه به ښه وه. بیا به څه کوې په خبر کې؟ هلته خو بیا رڼا هم نشته، هلته خو مکمل لوډ شیډینګ دی، هلته پکیم نشته، هلته سولر هم نشته، هلته خو ډېره ګرمي ده، هلته خو مار لړم ځان نه وجل هم نشي، هلته خو اجدها ځان نه لرکول هم نشي، مار لړم وجل هم نشي، هلته چغه هم نشي والی چې مورې مړ شومه.
نشي ویلې مور دله نشي راتلی هلته به یو چغه وی یسمعه من یلیه الا الثقلین انسان او پیری به نوري باقي به ټول اوري د خواهش پرسته او د الله او د رسول مقابله ده من خواهش پرستی اغشتی را الله رسول پرېښی دی رونو اسی یو خبره کوم د خدای زمونږ مونځ ته ضرورت شته وایه که مونږ مونځ وکړو روجي ونیسو حجونه وکړو صدقې ورکړو الله د رضا دپاره د خدای خدایه کې پې څه فرق راځي زیاتې نه او که مونږ د دنیا ګناهونه وکړو دا ټول خلک داسې شي لکه د فرعون په شان د خدای خدایه کې پوټې کمې راوستی شي خدای ته څه نقصان رسولی شي نه دا ولې مونږ ته وایي مونځ کوه روجې دا د خواهش مقابله را باندې کوي زما نفس غواړي چې زما سره د پیسې او ډېره دي او هلته الله او رسول وي نه صدقه او زکات ورکه شابه د نفس مقابله وکړه د خواهش منځ د خواهش مقابله را باندې کوي ما مستد الله څه ضرورت دی ما اخلی که گرم بلستن اخلی ما اخلی که ایسی او ایر کنڈیشن اخلی ما اخلی که بچو سره مزیق اخلی دغه مقابله او حج کې ما اخلی مزل کې پیسه لگے دولت لگے او کمال اخلی شابه ما اخلی که او روجه کې ما اخلی تند برداشت کې او کنه خپل خواهش اخلی بس صرف د خواهش مقابله د عبادتونو مقصد دا دی دا صحابه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مکه شریفه کې چې یو جوړه به سار بدلولو یو ماښام موږ هم داسې کوو اوس کن پخوا به زموږ د علما وی یو څار یو ناشنا به لګېده اوس موږ یو سار بدلو یو ماښام بدلو سار جامې واچو نو لاړ شو پکې ماښام چې راشو بله واچو سار بله اچو دنیا دغسې را او قیمتي جامه اوهو داسې جامه چې یو ځل بیا پیچا سترګې ولګي دوباره به نه اچوله هغه زمانه کې د ریخمو جامې هغه اوس کم دي اعلی ریخم د هغې جامې به اچولې مالدار قیمتي او مخکې به نقاب کې ګرځېد او عجیبه دا وه چې د رسول الله مبارک هم شکل و تقریبا شکل یې د حضور پاک مبارک په شان دی په احد کې شهید شوی دی احد کې شهید شو چې دی شهید شو نو شیطان پکې چغه واله چې رسول الله مبارک شهید شو نو صحابه خپې وخوېدې او احد کې چې کم میدان کې شهدا دفن دي درې پکې ښکاره دي باقي نورم ډېر دي خو پته نه لګي درېغ دي حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه او عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي یو ځای نو مدینه کې روان دی چې کله مسلمان شو هجرت یې وکړه دغه سړی چې دا جوړه سار او ماښام او دوړه پجامه نه لګي مدینه کې روان دی نو یو پنسو پسې راښکي شي بله اوچته یو لنګ ټوکړه لاندې راښکي شي په ځمکه بله اوچته نه او غټې غټې ټوکړې ورته لګېدلې جامو ته او ټوکړه هم د ټوټې ټوکړه نه ده د سرمنو ټوکړې ورته لګېدلې نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو ډېرې وژړل نو چا دې تپوس الله رسوله ولې وی د مصعب هغه حال را مخکې شو چې د اسلام نه مخکې و اوس حال یې را مخکې شو مخکې څه حال دنیا پرستی خواهش پرستی اسلام نه پس جامو ته د سرمنې ټوکړې چولې په سرمنې په ځان نه دی په جامه نه دی په ځمکه ورپسې د لنګ ټوکړه راښکلې کېږي دا نمونې مونږ ته مخکې پرتې دي حضرت حذیفه حضرت عبدالله ابن حذیفه سهمی رضی الله تعالی عنه یو جهاد کې د حضرت عمر فاروق زمانه ده د روم بادشاه ونیوه 300 مرګرو سره یې گرفتار کړ 300 سره چې گرفتار یې کړ نو د روم هغه بادشاه راوسته وی جیل کې واچوي دشمن دې سختي ورسره کوو نو چې وایي چې وی ډوډۍ به نه ورکوي خوراک به نه ورکوي اوبه به نه ورکوي بند کړي سختي م والا ورکوي مشر پکې څوک دی عبدالله ابن حذیفه چې راوسته ورته یې وی چې عبدالله تا پرېږدم په یو شرط مفت پرېږدم چې عیسائی شه زموږ دین قبول کړه عیسائی کېږم چې اوس خو د جنګ کې ونیوم او که خلاص شم او بیا مقرره چې والله بیا د سره جهاد کو عیسائی کېږم چې
وی چې بیا جیل کې ډوډۍ خوراک بند کې چې ښه اوږې تږې کړل وی راوی باسئ وی عبدالله یو خبره درته کومه عیسائی شه پرېږدم دم گورنر در نه جوړوم د یو علاقې لورم دله در کوم څه شی در کوم لورم دله در کوم او د بادشاه لور تا ته پته چې کم څوک یې نه غواړي لور مال څه غواړي د یو علاقې د گورنر کوم هم ستا د جهاد ډېره لویه تجربه ده د جنګ زوم کوم دیم مالم در کوم اسلام دې پرېږده عیسائی شه وی بادشاه سلامته که د لور سره د مالم راکې کالیم راکې او د لور سره د گورنري نه دا ټوله بادشاهي هم راکې چې اسلام غوندې دین پرېنهدم نه اوس که د خواهش پرستی وه وی به چې زمړه خپل کار به کوي اسلام که خواهش پرستی وه نن ډېرو خلکو خصوصا دا په خرابو انجیوزګانو کې چې دا کم خلک نوکران دی د خواهش پرستی د لاسه اسلام پرېښی دی په خولې مسلمانان دي په خولې دننه نشته دننه نشته اسلام په خولې مسلمان په معمولي غوندې خبره د اسلام نه باروزي لږه غوندې خبره دننه بل شان دي بار بل شان دي صرف په خوله غږ نه کوي چې څوک راته کافر ونه وایي یعنې دننه چې یو سړی په زړه کې دننه د رسول الله مبارک د سنتو مخالفي ته مسلمان ویلی شي دی چې په خپل مجلس کې بیا کینی ګیرې پورې خندا کوي سنتو پورې نو ګیره نه پرېښودل او ګیره خرایل خو ګناه ده شک پکې نشته خو چې ګیرې پورې خندا کوي او سپک ورته ګوري مسلمان نه دی کافر دی خندا جدا شي غټې غټې ګیرې دا جاروګانې چې مخونو پورې نیولې دي چې دا لفظ دی او ایمان نه ووتی او چې انډرګراونډ دننه بیا د پیغمبر سنتو پسې سپک ګوري منځ ته ورزش وی منځ ته او د اسلام او ایمان ته زړې خبرې وی زړې خبرې دا سپک قتل دین ته شو که نه شو دا د کم ځای نه مسلمان پاتې شو ما ته یو سړی وی دا اسلام او ایمان وی دومره کچلو نه را چې دا د پاسه نشتلیږي ما وی دا کچم ده مضبوط هم ده که کلک و پورې ونښتې کلک مضبوط دی اونیوه نو ډېره مضبوطه ده او که معمولي او دوه ټکه دی ووې لکه ابلیس څه وې ابلیس خدای مانه د خدای نه انکار نه دی کړی ابلیس د الله وحدانیت هم منه چې یا خدای یو دی ابلیس جنت هم منه اوس هم مني دوزخ هم منه اوس هم مني ابلیس د الله فرشتې هغه وخت هم منلې اوس هم مني ابلیس دې نه انکار نه کوي چې دا پیغمبران د خدای پیغمبران نه دي تا خو ته اړوي خو په خپله ته انکار نه کوي ورته معلومه ده د خدای د کتابونو نه انکار نه کوي یو ټکې ووې څه خلقتني من نار وخلقته من طين أأسجد لما خلقت أأسجد لما خلقت څنګه دی من طين زه هغه ته سجده وکړم چې خټ نه پیدا دي الله سره مقابله وکړه پټې نه غوندې په دې رکوټې ټکي 80,000 سال عبادت په وبولا دې رکوټې ټکي سره همیشه دوزخي شو اسجد لما خلقت طینا دته سجده وکم توی خټې نه پیدا زور نه پیدا بس الله مقابله شو خواهش پرستی شو تباه و برباد شو غرق شو زمانونو بنیاد د خبرې دغه ځای راځي نو هغه زمونږ ایمانونه کچري خپه کېږو به نه ایمان به مضبوطه ایمان به کلکه او د خواهش اتباع به پرېږدي او الله رسول پورې به نښلې ګنې چې ایمان کچه دی لا یؤمن احدکم د ایمان د مضبوطیا یو نښه دا ده چې دا زه درته لګیم په دو جمو کې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به ایمان کچه دی چې د خواهش اتباع کې او چې خواهش دې پرېښو الله او رسول پسې روان شو ایمان به پوخي بس نو بیا ورته وایي چې داسې نه کېږي وایي ښه دننه کې جیل ته نه که نوکران وي بس باقي مري را ویویستل نو غوښه یې ورته سره کړې وه او ورته مشروبات هم یې ښودي وي عبدالله وایي دا وخورې خو ګورې دا د خنزیر غوښه ده او دا شراب دي ملګرو ته وایي چې ګوتې یو نسی وله، حالانکه دومره کمزوري دي چې سترګو نظرونه ختمېدو والا دي.
مرګري ورته وایي ولې په ازمایش کې چې دا خو موږ له دې وخت کې جایز دی. فمن اضطر فی غیر باغ ولا عاد، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، که څوک محتاج شو او دې د دین نه ورپسې نه ځي، د حد نه زیاته نه خوري چې په څومره مړېږي هغه مره خوري، نو خیر دی، جایز دی. دې وخت کې د خنزیر غوښه خوراک جایز دی، شراب څښل هم جایز دی. دی ورته څه وایي دونه ازمایش کې ما چې وا عبدالله څه کې په موږ زیاتې مه کوه، دا جایز دی موږ له. وی بلکل ما ته هم پته ده چې دا د خنزیر غوښه او دا شراب دې وخت کې موږ له جایز دی، خو د یو کافر عیسایي ړه پې خوشحالېږي، د هغه ړه نه خوشحاله. نن موږ د کافر ړه خوشحاله او که نه خوشحاله؟ موږ وایو چې امریکا خوشحاله شي، موږ وایو چې برطانیه خوشحاله شي. زه وایم چې دا ګندونه چې د هغه کم ګند دی دا خوشحاله شي، الله به خپل کار کوي. آسیه ملعونه به ورخوشي کو چې هغې خوشحاله شي، به خوشحاله پرېږدو به نور بار څه پرېږدو، الله به پرېږدو. وایي دا دړه خوشحالېږي. وایي ښه اوس به وګوره چې ته عیسایي کېږي او که نه. یو غټ ټب یې راوړو پکې تیل واچولو او د اورې لاندې بل په چې په خوټ کېدو راغی. وی دې کې م یو اچومه، یو ملګري وله ونیوه او هغه د تیلو هغه غټ ډرم ته ور شغال که، دونه ګرم و چې ور پرېوتو سره یې غوښه هډوکې د یو بل نه جدا شو، اړوی یې مو نه کړی شو. وی اوس دې ونیسئ د عبدالله دې ور ولی چې دې کله ونیو په جړا شو. وی ده درته ویم چې نشي ټینګېدی. ور به ته څنګه خبره وکړم، ګورنري مال ښه لور در کوم، عیسایي شاه نه کېدی. اوس به کېږي که به نه کېږي؟ وی نه په دې خو نه جاړم، په مرګ خو نه جاړم. وی په څه جاړئ؟ وی جاړم په دې چې ډېر ټپ شوی یم، وجود مې ډېر کمزوری دی او ډېر پوټینی دی، که اوس دې ور وغورځولم په یو ټک کې به سارا نه وځي. جاړم په دې چې ارمان لږو تندو والم ډېر کمزور یم، ارمان چې د ما په دې وجود کې د ما د ویښتو مرساګانې وي او هر یو ساه مې د اسلام او د ایمان نه دغسې قربان کړې وي لکه د ما دې ملګري چې قربان کړه. الله او رسول غشتل دې ته وایي. یاره وایي داسې وکړې پرېږده دا ملګري، خو په یو شرط دې پرېږدم چې د ما را تندې به ښکلی. عیسایي بادشاه ورته وایي یاره ویړه خو مې نه غواړي، ستا ړه خوشحالولی نه شم، که یوازې هم دا کار به مې نه وکړی، خو د دې ملګرو د خاطره به یې وکړم، خو که ملګري مې پرېږدې په یو پرېږدم. نو هغه عیسایي بادشاه له تندې ښکل که د ملګرو د خاطره او راغی مدینې ته خوش یې که. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه. حضرت عمر صاحب مدینه کې اعلان وکړه، وی ټول د مدینې اشراف مشران او چې څومره صحابه دي پکې ټول به بارزو استقبال به کوو. عبدالله ابن حذافه را روان دی او څنګه استقبال به کوو؟ د ملګرو د خاطرې د عیسایي بادشاه تندې ښکل کړی دی، موږ به ولې دا ارمان رجو چې نن موږ ټول به ورته تندې ښکولو. دا مثالونه زما وروڼو موږ ته مخکې پراته دي او د قارون هغه هم راته پروت دی. خواهش یې واخیسته، د موسی علیه السلام قریبي رشته دار، نږدې رشته دار، او موسی علیه السلام سره په ډله کې، دا نه چې هغه سره نه بین اسرائیلو کې قارون. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دومره مال و دومره چې د هغه کنجانې به یو ډلې وړلې، هغه داسې کنجانې خو به نه وي دا پوټې نه یې کړ او جلندې به هم داسې نه وي، یو ډلې به وړي، مضبوطې ډلې به یې چابیانې ګرځولې. قارون خواهش پرست د موسی علیه السلام سره ملګری یم دی، هغه سره ګرځي، هغه سره ناسته پته او په شیشه وله خپې م وایي، په شیشه کوشش کوي چې موسی علیه السلام بدنام هم کړي او د موسی علیه السلام د بدنامۍ یو خطرناکه لاره اختیار کړه. یو جنۍ ورته ولمسوله چې په ډک مجلس کې پې ته الزام لګې، او د موسی د پیغمبر مدد خو بیا الله کوي که او چې څنګه جنۍ پاسېده او الزام یې ولګاو او موسی علیه السلام پرې راغی، وایي دا چېرته کېږي؟ خبره ښکاره شوي چا درته ویلې دي؟ وایي دی قارون. وایي الله وینیسه، ځمکه وشلې د قارون وردن نشه، بې نور یې مړه کاږه کونډو ته شو، بې نور یې مړه کاږه نامه ته شو او دی چغې وایي موسی ای موسی مهرباني وکړه معاف مې کړه. خو موسی علیه السلام خو جلالی شخصیت دی،
بیا چغې وی مری پورې بیا چغې وی وردنې که او رسول الله مبارک فرمایي تر ننه پورې په دا ځمکه کې تر قیامته پورې به ورو تاویږي. خواهش پرستی د پیغمبر مقابله وکړله، ذلیل شو که نه شو؟ مال دولت قنجانې خزانې هر څه پاتې شو. الله وی موسی ته موسی معاف دی نه که نه؟ الله ستا پیغمبر وم په مې څونه خطرناک الزام ولګو، ما به څنګه معاف کړی وی؟ وی ظالم که ما ته یو چغه والی وه ما معاف کو، خو زه پرېښوم تا ته چغې والی دونه رحیم بادشاه دی، دومره رحیم بادشاه. حالانکه الله په پیغمبر ډېر خفه کېږي. نو موږ به څه کوو؟ موږ خېټه دې کې زړم پروت دی، خواهشاتو جاله، او دې کې کلمې پرتې دي، او دې کې میدم پرته ده، او دې کې لرم پروت دی، او دې کې نجاستونه او غلاظتونه ګن پکې دننه پروت دی. دا مونږ او خدای دا لاندې پیدا کړي ده، مونږ کوم خوا رسولی ده بره. زه که داسې ګورم خېټه، که داسې ګورم خېټه، که داسې ګورم نو خېټه مبارکه، که شاته ګورم نو خېټه مبارکه. او که سوال کوم د خېټې دپاره، که مونځ کوم خېټې له، که چاته ویم دعا وکړه خېټې له، که بچې مې سعودي ته ځي عمرې له به ځم بابا ګورې بچې خېټې له دوا، خېټه لرم که نه؟ الله الله. افرأیت من اتخذ الهه هوا. مونږ خواهش نن خدای کړی دی. الله وی ظالمه خېټه لاندې ده، بره سر دی، سردار دلته دی، سر دی، سوچ دلته پروت دی، فکر دلته پروت دی. سوچ فکر سره کار وکړه چې دا خېټه تصوره چې دا د الله په خوشحالۍ که د الله په خفګان. سوچ چوکه دی، سر مې دله بره پیدا کړی دی، سترګې مې دله دلته پیدا کړی دي، غوږونه، دماغ په دې لږ سوچ وکړه، سترګو سره نظر وکړه، غوږونو سره حق واوره چې دا خېټې ته کوم شی اچې دې باندې الله خوشحالېږي که خفه کېږي. ته وایې نه سوچ کوم، نه په سترګه حق ته نظر کوم، نه په غوږ د ملا خبره اورم. دقه خېټه مې ده، خېټه ده، خېټه ده، خېټه ده، حضرت خېټه مبارکه. دا زما هر څه هر څه ده، خېټه کې دننه هر څه پراته دي. د مارونو الله خفه کېږي. مقابله د خواهش او د رب، موږ به رب اخلو، خواهش به پرېږدو. بیا ګوره خېټه به خدای پوره کوي. د خېټې ذمهداري رب العالمین اخیستې ده، پوره یې اخیستې ده. قسم په خدای که د لوږې مړ کړې، قسم په خدای دا خواهش به دې پوره کوي چې شریعت خلاف نه. دا بنگله به هم دله جوړوي، دا موټر به هم دله درکوي، دا جایداد به هم دله درکوي، دا په کاروبار کې برکت به دې مچوي، هر څه به درکوي، خوشحاله زندګي به دي. او که خېټه دې په دا سر د پاسه کړه نو مال به د سره ډېرې خو پریشانه به ګرځي، د مال پسې به سرګردانه ګرځي. ډوډۍ خو هغه ده چې خدای مقرر کړې ده.